لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جمعے پر درود شریف زیات وینا پکاری. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. زما عزت مند مشران او گران رونو دوستان، د اسلام په تاریخ کې دا میاش ډیر اهمیت لري. دیتا اردو کې او پښتو کې 12 وفات وایي، عربی کې ورته ربیع الاول وایي، ربیع سپرلی ته وایي. نو د حضور د پیدایش په کال دا میاش په سپرلیو داسې عجیبه میاشت ده چې دې میاشت کې د دواړو جهانو سردار پیدا شوی او په دې میاشت کې پیغمبر شوی او په دې میاشت کې هجرت کړی او په دې میاشت کې وفات شوی. نو دا اهم واقعات ټول هغه په دې میاشت کې شوی او د خدای شان ته ګوره چې دا څه شوي دي. دا مکسر د ګل پرست شوي دي، د پیر پرست، د دوشنبې پرست. پیدا شیم د دوشنبې پرست د سهار وختي تقریبا 20 منټه او 4 بجې. بیا هجرت د ګل پرست شروع کړی، د پیر پرست. پیغمبر شیم د ګل پرست دی او وفات شیم د ګل پرست دی. نو میاشتم ناشنا میاش ربیع الاول او رسم د ګل رس. د دې وجنه د ګل پرست د روژې نیولو زیات ثواب راغلی دی. ګل پرست او د زیارت پرست د دواړو جهانو سردار به وي چې هفته کې روژې نیسي، نو د ګل او د زیارت او د ګل په باره کې وي. په دې ورځ پیدا شوی او په دې ورځ ما له خدای پیغمبر راکړی. نو د اسلام په تاریخ کې دا میاشت بختوره ده، ربیع الاول. یو عربي شاعر وای: لهذا الشهر في الاسلام فضل ومنقبة تفوق على الشهور، ربيع في ربيع في ربيع ونور فوق نور فوق نور. وی د اسلام په ټولو میاشتو کې دې له خدای یو خاص عزت ورکړی چې هغه نور میاشتو کې نشته. ربیع او سپرلی او په سپرلی کې او سپرلی کې او نور په نور کې او په نور کې. نوم د خوشحالی میاشت ده، ځکه چې پیغمبر پیدا کېدل یو لوی احسان دی او لوی نعمت دی او لوی رحمت دی چې خدای دنیا ته راوړی او بیا پیغمبري ورکول او د هجرت خبره. خو وفات یې په دې ورځو شپو کې شوی دی. نو د هغې د دنیا نه تشریف وړل یو قسم لویه واقعه هم ده او لویه حادثه ده او لوی مصیبت ده. د دې وجه نه د اسلام په تاریخ کې او د اسلام په احکامو کې نه د خوشحالۍ منعولو څه حکم شته او نه د غم منعولو څه حکم شته. که سړی یو طرف ته خوشحالي کوي نه بل طرف ته تکلیف خبره شته، او که یو طرف ته تکلیف یادوي نه بل طرف ته د خوشحالۍ خبره شته. دې وجه نه صحابه کرامو او تابعینو او سلف و صالحینو او څلور واړو امامانو مذهبونو کې نه څه جلوس شته د خوشحالۍ په شکل کې او نه ماتم شته د خفګان په شکل کې.
د حضور پاک پیدا کېدل خو لویه خوشحالي ده. خو جلوس کول دا د شیعهګانو او د عیسایانو یو رواج دی. نو جلوس نی نه ذکر وکړه د هغه ښکلې معجزې بیان کا، د هغه تعلیمات بیان کا، د هغه ښکلې اخلاق بیان کا، هغه چې امت ته څه ویلي دي د هغې بیان وکړه، د هغه د صفتونو د معجزاتو ذکر وکړه چې د مسلمانانو په زړونو کې د هغه عظمت او قدر او محبت د دین هم سوا شي. خدای پاک دې سوا کړي. او چې څومره محبت او قدر زیات شي هغه ته تابعداري اسانه شي. چې د څوک د چا خوښي که نه نو د هغه جامې خوند ورکوي، د هغه شکل خوند ورکوي، د هغه پټکې خوند ورکوي، د هغه ولاړه خوند ورکوي، د هغه خوراک او څښاک او ناسته خبرې خوند ورکوي. او د بیان په مقصد هم دی ان المحب لمن يحب مطیع. د چا چې چا سره محبتي نو هغه ولا خوند ورکړي، بیا ورته تابعداري اسانه شي. نو د حضور پاک په ذکر کې او د هغه په تعلیماتو کې او د هغه په معجزاتو په بیان کې علاوه د علم نه او علاوه د معلوماتو نه دا خبره ده چې مسلمان ته د هغه تابعداري اسانه شي. خدای دې مونږ ته اسانه کړي. خو ماتم ناول هم نشته. ماتم غم را یادول په شریعت کې نه. مصیبت دا چې د انګریزي تعلیم یافته او خصوصا چې د انګلیش میډیم کې سبقونه وایي دوی ته د خپل پیغمبر متعلق څه معلومات دي. وی مسلمانان شکر دی، کافر خو ورته نشي ویلی، خو د خپل پیغمبر د حالاتو نه نه خبر. زمونږ د چارسدې یو لوی وکیل اوس هم جمدی دی، قاضي خیل او نسبن میام دی. حج لراغلی او زالتو ما سبق وی ما سره د حضور پاک پر اوزه جماعت کې ناست د والد صاحب بلدو دوست. نو ما ته وی او تپوس ترنه کو وی د دواړو جهانو سردار د اکبر بادشاہ په زمانه کې پیدا شو. ما وی انا لله. ما وی جوړ ټوکی کوي. ما میا صاحب سدی وی وی نه رښتیا درته حضور پاک د اکبر بادشاہ په زمانه کې پیدا شو. ما وی انا لله و انا الیه راجعون. اکبر بادشاہ خو خلق د بادشاہانو پشمیر مسلمانانو بادشاہانو پشمیر کشمیری اگر چې یو جدا دین هغه جوړ کړو مسلمانانو هندوانې په چل کې یو کول او داسې یو مرکب دیني جوړ کړ مرتبه ښځې مسلمانانې مې هندوانې مې هغه فکر اوسم شته وحدت ادیان هغې ته وایي چې یاره که هندو دی هم خدای خوشحالی او که انګریز دی هم خدای خوشحالی او که مسلمان دی هم خدای خوشحالی. څوک دی جماعت ته ځي، څوک دی مندر ته ځي، څوک دی چرچ ته ځي، خو چې عمل یې بظاهر اخلاق ښي دروغ نه وایي دا ټول به جنت ته ځي. وایي چې سړی مړ شي اخوا رڼا ده د اختلاف دی. دا د ډېرو خلکو نظریه ما اوس هم نمونه یې درته نه علم ځکه د بعضې خلک ډېر احترام کړي او نظریه خطا نه. د اسلام راتلو نه پس ټول دینونه او شریعتونه خدای ختم کړي. نو اکبر بادشاه دا کار کړو ځکه د همایون نه احمد شاه ابدالي بادشاهي اخیستې وه. نو هغه هندوان او مسلمانان یو کول نو بیا د پلار حکومت واپس واغشت. همایون دهلي کې خښ دی. نو اکبر بادشاه دا ټول عظیم ملک واغشت په دې خبرو او دا اټک نه بار قلعه چې ده بار دا هغه جوړه کړې ده، جلال آباد هغه جوړ کړی ده. دا ځای په دې زاړه یادګارونه دا د اکبر بادشاه د اکبر بادشاه په خپله زناور تاریخ یې خپل جوړ کړ او مذهب یې خپل جوړ کړ او دین یې خپل جوړ کړ او دی ټول یو کول غوښتل. داسې زموږ مسلمانانو کې اوس لیډران تېر شوي دي اوس چې هغوی دا عقیدې وې چې نه هندو دې ځي که نه مندر ته، انګریز دې ځي چرچ ته، مسلمان دې ځي جماعت ته، مونږ څوک نه منع کړو. د اختلاف خو دلته دی اخوا ټوله رڼا ما ودرېږه خبر به شي. نو ما ته وایي
چې اکبر ما ورته اکبر بادشاہ او خلق د مسلمانانو په تاریخ کې شمیري په امتیانو کې اگر چې دا جدا دینو نو پیغمبر د امتی زمانو کې پیدا کیږي دا څه تا لسم کم دی پاس کړی او سوال لسم دی کم دی کړی دی او وکالت الالبی دی کم دی پاس کړی ما ته وایي ما بیٹا آباد کې برنحال ورته وایي که څه د انګریزانو یو سکول دی د مشنډۍ د انګریزانو خاص مقصد دی هغې کې ما هر څه ویلي دي خو هغې کې د ابراهیم لنکن د چرچل د ډیګال د ایزنهاور تاریخ خو مونږ ویلی دی خو د خپل پیغمبر تاریخ یې راته نه دی ښودلی نو ما وایي دا ستا ګناه نه ده دا ستا د مور پلار ګناه ده ما سره اوس هم دا غم دی چې کوڅه په کوڅه انګلیش میډیم سکولونه شروع شو صرف اے بی سی ورته ښایي اخوا خبره خلاصه ما سره دا غم دی چې آینده نسل عیسایان نشي هلکه یو انګریزۍ پسې هم څه راغشتې ده رزق په انګریزۍ کې که کسب یې زده کړې هغه اوس هم شته ما لاهور کې سبق وی سن 56-57 کې نو د بی اے په پرچه کې سوال لاغه جنن لارش کې چې د خپل پیغمبر تاریخ ولیکه نو ډېرو هلکانو خو صحیح لیکلو خو ډېرو پکې لیکلو چې هغه په مکه مکرمه کې پیدا شوی خو د یو لوی خان زوی اول تکې لسم پاس که په های سکول کې نو د زیات تعلیم دپاره انګلینډ ته لاړ اکسفورډ یونیورسټۍ کې داخل شو اول ته نه ډګري واغشته او بیا راغی او د قوم لوی ریفارمر شو چا پکې لیکلي وه کشمیر کې خښت بیا په اخباراتو کې تبصره راغله چې د بي هلکان او ځان ته مسلمانان وایي او د خپل پیغمبر د تاریخ نه نه خبر چې د هغه د تاریخ نه نه خبر د هغه د کارنامو نه به څه خبر شي د هغه د معجزاتو نه د هغه د خپل صفتونو نه د هغه د خپل احکاماتو نه نو دماغ به خالی دماغ ته که چرچل ورچی که ډیګل ورچی که بل ځناور ورچی هماغه به دماغ کې پراتی دا ولې وایي دا لیډرانو زمونږ حکومتونه مشران سو کوئی زما ایډیل اتاترک ته سو کوئی فلانکی دی زناوره خدای پیغمبر د هدایت دپاره رالیږلی دی ته پیغمبر ته ګوره هغه څه کړي دي څه وینا کړې ده او څه احکامات ته خره یاده زناور ستا د ژوند نقشه زناورو پسې نو ډېر وایي که دا لیډران زما فلانکی دغه دی د ژوند نقشه ده زه به هغه پسې روان نه خدای پیغمبر زمونږ دپاره دا شیخ احمد وصیتنامه د ډېرې زمانې نه خلک دروغ چاپ کوي یو بل سره او دې کې لیکلي ګورې که دا چا چاپ کړو نو دومره ثواب یې دی او که دا ټول دروغ دی ما مدینه منوره کې سبق وی نو د دې ځای یو عالم دا شعر راولېږه وصیتنامه چې دا شیخ احمد شته په مدینه کې نو هلته بعضې خاص خادمانو ما سره بلدو نو د هغې د مشر نه مې تپوس کوي دا ټول دروغ دي وی دا د ترکو آخري زمانه کې چا یو فرضي کاغذ چاپ کړو او حکومت ورپسې تلاش وکړو چې شیخ احمد څوک دی هېڅ نو هغه کاغذونه خلقو ته خواره شوي دي نو دا ټول دروغ دي دا وصیتنامه دروغ ده د دې چاپ کول دروغ دي دوی وی حضور پاک وی چې توبه وباسئ نو د دې وصیت دغه ته ساجت دی دروغ دا حضور پاک هسې ویلي دي چې د ګناه نه توبه وباسئ او قیامت رانږدې دی نو دا وصیتنامه چاپ کولو دا هسې دروغ دی فرضي خبره سر بکاف سر بلندی و بندی و بند زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سر بکاف سر بلند